چې رمضان المبارک کې هغه درې شپې ته ختمونه کړي دي، یو د ورځې یو د شپې او درې په تراویحو کې. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دې په مینا کې او یو عربي د مکې مکرمې یو کس ورسره هغه میلاو شو. ورته وی د کوم ځای نه راغلی؟ امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ورته وی د مدینې منورې نه. هغه ورته وی د ستا سره اکرام کول غواړم. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وی صحیح ده، نو سړی ټوکړې روټۍ وي ورسره هغه امام شافعي صاحب ته پیش کړي. امام شافعي صاحب ډېر په خوشحالۍ سره وخوړې. هغه کس ورته وی وایي ما ته ته قریشي ښکاره کېږي. امام شافعي صاحب وی تا ته څنګه پته ولګېده؟ وایي دا ځکه چې قریش خاندان هغه دعوت ډېر زر قبلوي او خلکو ته هم ډېر دعوت ورکوي، او چې څه ورته پیش کړي نو مینې سره یې خوري، عیب پکې نه پیدا کوي. دا ټول صفات تا کې موجود شو نو ما ته ته قریشي ښکاره شوې. امام شافعي صاحب یې او الحمدلله زه قریشي یم. په خپله امام شافعي صاحب دا واقعه لیکي چې دغه وخت کې مونږ مکې مکرمې نه مدینې منورې ته بیا تلو. د حج په موقع باندې دا مسجد نبوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ته او دا مونږه د اوښ سفر کولو. مکې مکرمې نه وایي مدینې منورې ته مونږه 14 ورځو کې لاړو او په دې 14 ورځو کې ما وایي 14 ختمونه وکړو. روزانه به مې یو یو ختم. دا د قرآن مجید سره عشق د دې حضرات، دا د قرآن مجید عاشقانو. امام عاصم دا لوی امام پاتې شوی دی د قراءاتو. د هغه د خولې نه به خوشبويي تله. شاګردانو ویني تاسو په دې خپله خوله کې کومه لاچي کېدئ، هغه موږ ته هم وښایئ چې موږ هم هغه استعمالو. ستاسو د خولې نه ډېره ناشنا خوشبو راځي کله چې تاسو تلاوت کوئ یا خبرې کوئ یو مجلس کې. امام عاصم صاحب دا خو یو پټ راز دی. شاګردان خو ورپسې شو چې دا خو ستا موږ نه پرېږدو، دا به راته خامخا وي. آخر هغه مجبوره کړو او هغه وایي زما دا عادت دی چې زه ټوله شپه تلاوت کوم. یو پیره مې وایي ټوله شپه تلاوت کولو او ډېر زیات ستړی شوم، نو وایي په دې کې مې سترګې ورالې. په ناسته باندې اوده شوم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی عاصمه ته هر وخت د الله تعالی د کتاب تلاوت کې ما چې کوم کتاب راوړی د هغې تلاوت کې دا خپله خوله دې خوا کا چې زه ترېنه زه یې ښکل کړم. زما ستا دا خوله ډېره خوښه ده چې ته پرې د الله کتاب کوې. د هغې نه بعد وایي زما د خولې نه دا خوشبو روانه ده. دا څومره خلک چې څومره مقاماتو ته رسېدلي دي، دی د الله تبارک وتعالی د کتاب په تلاوت باندې رسېدلي دي چې زمونږ او تاسو باقاعده عام دستور کې هم د قرآن مجید سره یو خاص ربط او تعلق وي. مونږ یې راخلو روزانه او روزانه تلاوت یې کوو. روزانه روحاني غذا خوړل پکار. څنګه انسان روزانه خوراک کوي جسمانی، دغه شانتې روحاني غذا هم روزانه پکار ده. څوک چې قرآن سره ولګېدو الله تبارک وتعالی به په دنیا کې وځلوي.